د ربیع الاول د میاشتې په مناسبت 13 جمعه مې یو خبره کړې وه خو نیمګړې پاتې وه او هغه مې د حضور پاک د رحمت متعلق کړې وه چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول مخلوق د پاره رحمت را لېږلی زمونږ اکثر د نعتخوانان حضرات دا آیت ډېر وایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین هر نعتخوان نعتونو نه مخکې دا وایي دی ماشومانو ته م یاد دی لویو ته م یاد دی عوامو ته م یاد دی یو ځل ماته یو کس وی ماته ویره دا آیت خو دا ټول وایي وی دی نعتخوانانو له بل آیت نه ورده چې ووایي وی همدا دی وایي د دې آیت مقصد دا دی چې حضور پاک د ټول مخلوق د پاره رحمت دی پرېږده چې همدا ووایي چې د خلکو د ماشومانو د ښځو د وړو لویو په زړه او په دماغو کې د آیت دننه کښېني خو مشهور شي نو نیمه خبره ما 13 جمعه درته کړې وه چې الله دلته عالمین ذکر کړی طالبان پې پوهېږي ما ارسلناک مونږ ته نه لېږلې مګر رحمت کرم مهرباني د الله د طرف نه د ټول مخلوق دپاره نو عربی ټکي کې د عالمین د عالم جمع ده او عالم د الله نه ما سوا چې څومره مخلوق دی ټول ته وایي نو زمونږ طالبان دلته سوال کوي چې دا د جمع لفظ یې ولې راوړو دی ورته صیغه وایي عالم خو اسم ټول مخلوق ته وایي د الله نه ما سوا نو دا جمع ولې شوه نو زمونږ بیا طالبان جواب کوي وی د دې عالم اجناس او انواع اقسام ډېر زیات دي وی په دې وجه جمع راوړه او زه دې طالبانو ته یو بله خبره کوم مې دې کې یو نکتې ته اشارت دی دا چې دا څومره مخلوق دی څومره کاغذ ځمکه ده کاغه نباتات دي بوټي کا جمادات دي کاڼي کویلا کاغه د دریاب حیوانات دي کاغه د هوا مارغان دي کاغه په د اسمانونو ځمکه کې فرشتي دي که پیریان دي هر څومره چې دي ژوند پکې شته او که پکې نشته د ټول مخلوق دپاره خو رحمت دی چې د الله څومره پیدا کړي دي او پیدا کوي خو که د دې نه علاوه چېرته خدای پاک د دې په زرګو چنده نور مخلوق پیدا کړي د هغې دپاره به هم رحمت او زما رونو 13 جمعه مې درته ویلي وو مې حضور پاک د جماداتو نباتاتو تر دې حده پورې چې د دې کاڼو بوټو د دې میانو کبانو د دې میږو دپاره هم رحمت حیواناتو او یوه خبره مې نیمګړې پرېښې وه چې څومره غلامانو په هغه زمانه کې وینځي غلامان هغې دپاره هم رسول الله مبارک رحمت لیکن نن درته یو بله خبره کوم چې د حضور پاک وجود د کافرو دپاره هم رحمت دی ګوره ته به وایې هغه څنګه کافر سره خو موږ جنګ کوو اخو زمونږ دشمن موږ د هغه دشمنان نو څنګه رحمت دی رحمت په دې معنی چې که چرته د رسول الله مبارک وجود نه وي او د رسول الله مبارک راوړلې شوې عقیده د توحید او د الله نوم نه وي نو قیامت به راغلی نو چې قیامت راشي نو کافر به هم دړې وړی شي د هغې کورونه او بنګلې به هم دړې وړی شي د هغې ملکونه به هم دړې وړی شي نو که دا د کافرو ژوند دی او د هغې ملکونو بلډینګ دی دا په دې وجه دی چې قیامت نشته رستو دی او دا د دوی دا ژوند د دوی دا بلډینګونه او د دوی دا عیش و عشرت دا زمونږ د برکت نه دی او زمونږ برکت د حضور پاک برکت دی او زه به یو مثال درکم یو سړی چې کور جوړ کړي کور ځان له جوړی چې زه پکې اوسېږم ځان له کمرې جوړې کړي ځان له باتروم جوړ کړي ځان له د خوراک ځای جوړ کړي د ماشومانو د لوبو پارکونه پکې جوړ کړي ځان له جوړ کړي خو په دې کور کې ورسره ماشي میږي موسېږي په دې کور کې دننه ورسره مچانه موسېږي په دې کور کې دننه حشرات موسېږي
په دې کې بعضې کورونو کې مږي موسیږي پیشوګان نو دا کور خو یې د ماشو پیشوګانو له نه دی جوړ کړی دا خو یې د حشراتو د میږو له نه دی جوړ کړی دا خو یې د مچانو له نه ځان له جوړ کړی دی دا ورسره اسې اوسېږي چې دا کور تر څو وي نو دا د کور خاوند به هم پکې وي هغه ماشي میږي او مچان به هم پکې وي نو دا ځمکه خدای مسلمان له جوړه کړې ده دا الله مونږ له پیدا کړې ده او د دې کافر مثال د دې مچانو د منګکانو او د دې ماشو میږو دی نو چې تر څو دا ځمکه یې مونږ یو ځمکه به چې ځمکه نو دا ماشي میږي او دا کافر به هم پکې اوسېږي او مونږ به کله ختمېږو قیامت به کله راځي چې هغه کلمه چې حضور پاک راوړلې ده کلمه توحید او لفظ د الله ختم شي قیامت به راشي بیا به مونږ هم نه یو کافر به هم او ظاهرین دل یو څو مثال درکم صحابه روانو ګورئ د پیغمبر مبارک رحم ته وګورئ یو کافر و د یمن هغه عمرې له ته د ډېر لوی قوم سردار و سمامه نومو سمامه ابن وسال کافران د پیغمبر دشمنان و هغه زمانه کې بس صحابه کلک ونیوه رسول الله صلی الله علیه وسلم لی راوست مسجد نبوي غټ سردار و د کافرو رسول الله مبارک پیجنده دا غټ غټ خلک پیجني وی صاحب سمامه ابن وسال عمرې له روانو مونږ ګیر کو مونږ دلته راوست د کافرو د یمن د فلان کې قوم سردار حضور پاک فرمایل د جمعه د ستنې پورې وتړ چې وی تړ ستنې پورې او سحر نبی علیہ السلام راووته بخاری شریف کې راځي نو تاسو یې ته وکړه ما عندك یا سمامه سمامه لکه دې څه ګرځي څه سوچته موږ متعلق ستا څه سوچته څه در سره وکړو او ته وی د الله رسول درې خبرې لومبه خبره ده ان تقتل زاده من کمه وجنه سته اختیار دې ما د نسو خلاصول نشي خو وینه والا انسان به مړ کې نو که اونا پرې کې بچی به روخېږي او چې ما مړ کې نو وینه ولې تویې زه خو بیا نه جم دی کېږم دویم دا چې که ما مړ کې د ډېرې لوی وینې خاوند یم یو اشاره یې وله ورکړه زه د قوم مشر یم زما وړه وینه نه ده لږه نه ده غټه وینه ده دا زما ټول قوم دې مړه که زما قوم به دنه ګورې د هغې بدلل انتقام به څه وړه وینه نه ده نو که وجنې نو مړکه وینه به توی کې څه تاله به څه په ګوتو راشي او ډېره غټه وینه به توی کې زما قوم به د سره بیا دشمني کوي زما بدل به نه او که چرته مال غواړې ما پرېږدې وایه څومره چې مال دې پکاري زه به قوم ته ویم مال بدله درکړي ما ذات که او که رحم را باندې کې او پرېږدې مې نو بس په ډېر لوی سړي به رحم وکړي زه د قوم سردار یم چې زه دې پرېښوم زه دې ازاد کړم لکه زما ټول قوم دې ازاد کړي په ما دې رحم وکړه لکه چې زما په ټول قوم دې رحم کړي زه به دې ټول عمر شکر ګزار یم زما قوم حضور پاک مبارک ورته اسم ونه وی نه هاو کړل نه ناړو جواب یې ورنه کړی هوښیار شخصیت لاړ مطلب یې دا و چې پرېږدې یو درې ورځې دې جومات کې دې تړلي چې دا قرآن واوري دا معجزات وویني دا صحابه وویني دوی سره ناسته لږه غوندې وکړي د صحابه اخلاق وویني زما خوی وویني لږ زمونږ ماحول کې یو څو ورځې تېرې کې د دې ماحول اثر به پده کېږي که خیر انشاءالله بهترین مجلس ته مونږ خو ځکه وایو چې د خپل بچي ښه مجلس ته ولېږئ ګورې مه کوئ دا د دیندارو سره کېنوئ دا ښه ماحول کې کېنوئ ښه مجلس کې کېنوئ دا مه لر کوئ د ښه ماحول سار بیا پی رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او بیا ورته ما عندک یا سمامه سمامه له کې دې څه دي وی صاحب هغه پرونه درې خبرې خو هغه هم پوه شو چې داسې معلومیږي لکه چې وجنې مې نه نو پرونه یې د مرګ خبره مخکې کړې وه دې د لی وروسته کړه وی صاحب که چرتې مال غواړئ ووایه چې څومره دې پکاري زه به قوم ته سوال جواب وکړم مال بدله درکړي اوس هم نن سبا خلک دې مال له خلک تښتئ کمې وجلې نو پرونه خبره ده او کمې پرېږدې نو ما پرونه خبره ده اسې ورته ونه حضور پاک په درېمه ورځ پې بیا راغی بیا ورته فرمایي وی ما عندک یا سمامه لکه دې څه پراته دي وی صاحب همغه درې خبرې دي
مې وجنې وینه به توی کې څه چل به وشي اسې ولې وینه توی وغله لوی انسان وینه به توی کې ټول قوم دشمني ته د سره جوړېږي او که مال غواړي چې څومره غواړي او که مې اسې پرېږدې نو غټ احسان من به دې شم حضور پاک رحم ته ګوره دشمنو د لوی قوم دغلته وجلی شو دې قومونو د پیغمبر مبارک صحابو سره ډېر بد کړي دي لیکن حضور پاک وفرمایل اطلقوا صمام پرېږدې خوشې کړي ځه خیراتي مې پرېښوه دشمن چې چاله په ګوتو ورشي داسې دشمن چې تا سره په میدان کې او په محاذ کې پروتي او تا ته نقصان ستا ملګرو ته رسوي څوک یې پرېږدي لیکن حضور پاک رحم ته وګوره اطلقوا صمام پرېږدي خوشې پرېښو چې لاړ د جومات نه بار یو باغ ته هلته یو لمبل او د لمبلو نه پس راغې حضور پاک مبارک مسجد نبوي کې ناست دی او په جومات را دننه شو او کېناست رسول الله مبارک ته د الله رسوله ما ته ایمان وښایه ما ته کلمه شهادت وښایه زه مسلمانېږم حضور پاک ورته کلمه شهادت وښوله الله مسلمان د رحم اثر کې وجلې څه چل به شي کې ته مال اخیستې وې فدیه بیا به خلکو څه وې پروپیګنډې به کولې اوهو دا خلک پیسو له اغوا کوي اوهو پیسو دپاره خلک کینی اوهو دا مال یې خوښ دی لیکن د پیغمبر مبارک احسان او رحم سره هغه الله مسلمان کو او دا ګورې قبایلي خلکو مخکې ایمان تړه شوی خو داسې نه وې بیا به خلکو وې د زور د مخه مسلمان شو تړلی چې کولو شو د خپل ړه مالک شو نو راغې ایمان یې راوړو او بیا څه وایي حضور پاک ته وی د الله رسول وی د نن نه مخکې ستا مخ زما ډېر بدي شو زما په زړه کې چې ته نفرت و د بل مخ نه نو ستا د مخ نه ستا ملګري زما ډېر بدي شو داسې ناخوښه خلک زما بل نو لکه ستا ملګري چې و ستا کلي مې بدي شو په ټولو کلو کې ستا د کلي نه خراب د نفرت او د بغض کلی زما پړه کې بل نو وی نن الله اکبر ستا د مخ نه محبوب شخصیت ما ته بل نشته ستا د ملګرو نه محبوب ملګري ما ته نور نشته او ستا د کلي او د ښار نه خوښ کلی او محبوب ښار او کلی ما ته بل نشته او لاړ وی ما خو د عمرې نیت کړی څه وکړم وی لاړ شه عمره دې وکړه مسلمان شو او تاریخ کې وروسته راځي چې رده د برکت نه رده د یمن ټول قوم الله مسلمانان کړل دا ولې دا د رحم د وجې دا د حضور پاک الله لېږلی دی لدی د پیغمبر مبارک صفت رحم دی رحم 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 نن زمونږ مسلمان په بار ملکونو کې او د کافرانو په ملکونو کې په یو غلط رخ باندې یادېږي مسلمان کې رحم نشته دا سخت دی دا شرمخ دی دا زمری دی دا فلان کې دی فلان کې دی نه د مسلمان پیغمبر په زړه کې چې کم رحم و دومره رحم په مخلوق کې په بل چا کې نه چې روان شو او مکې ته ورسېد نو هلته پروپیګنډه ځکه سړی لوی سړی و د مکې کافران ته خبر شوي و چې څومامه خو مسلمان شوی دی نو هغوی ورته صحابي شوی چې دین بچا د پلار نیکه پرېښود او بل ته ولاړ هغه ته به یې صحابي وي هغه څه وی نه ما صبوت ما صابي نیمه لبیدینه نیمه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرتیا وکړه ما اسلام و ایمان قبول کړی او ما ته ګورې سترګې رابرغې نه کې ای د مکې خلکو ځکه چې مکې ته به غله ټوله د ده د قوم نه راتله تجارتي به وه خو مکه کې خپل غنم غله نه کېده ټوله به د یمامې نه راتله د ده د قوم نه به راتله وی ګورې پام کوئ کشو نه کې اوس به زما د کلي او د وطن نه تاسو له غله اله راځي چې محمد مصطفی حکم وکړي صلی الله علیه او که هغه اډر نه کړي یو دانه به هم دله نه راځي دومره لکه الله محبت او مینه پیدا کړي دا د حضور پاک رحم دې سیک دا اکثر یو خبره کوم هغه ښځه هند بنت ابي سفيان هند بنت عتبه د ابو سفيان زوجته ابي سفيان هند چې د عتبه لور ده او د ابو سفيان بیبي ده چې هغې په احد کې څومره زبردسته
د کافرانو د پاره یو کارنامه کړی او نورې به پریدو د حضرت حمزه د حضور پاک تر سید الشهدا سره چې هغې څه کړي دي نو تاریخ چې لیکي نو هم سترګو نه به دی د اوښکو په دی وینې بهږي چې حضرت حمزه د وحشي په لاس یې شهید کړ وحشي ابن حرب حمزه وی روان دی تو بخاری کې راځي او ډېر بهادر دی او داسې په بهادرۍ جنګېږي چې څوک ورته مخامخ ودرېدی نه شي او زه ورته د یو تیږې شاته پټ شوم یو وړنې ځګی ور سره خو چې زما مخکې تېرېده وایي ما په هغې وویشته او په دې نامه ولګېد شاته ترې نیزه ووته ما پسې ګواښ وکړه خو نیزه ترې شاته وتې وپرېوته وحشي ابن حرب د لاسه شهید شو او دا اسد الغابه کې شته دا هندراله او بیا د دې حضرت حمزه نه پوزه پرې کړه سترګې یې ترې وویستې غوږونه یې ترې پرې کړل شونډې یې ترې پرې کړې نور یې ورسره ظلم وکړ سینې وله وشلوله او د سینې نه یې زړه راوویست او په هغې یې چکونه ولګول او د سینې نه اینه راوویسته او په هغې یې چکونه ولګول وایي دا تیروم خو تیرې نه شو الټه یې کړل او د دې د پاسه دا ظلم وکړه چې د حضرت حمزه رضی الله عنه اندامونه راواغېشتل دا پوزه او دا غوږونه دې نه امیل جوړ کړ دې تار کې واچو او دې غاړه کې واچو او ګډېده به څومره ظلم څوک دی حضرت حمزه د حضور پاک تر سید الشهدا چې رسول الله مبارک ته پته ولګېدله نو حضور پاک وفرمایل اوهو ما خو د دوی مړو سره دا چل نه دی کړی دوی چې زما تره سره وکړل اړه مې غواړي چې دا تره خښ نه کم چې په دې میدان یې پرېږدم چې د ده غوښې دا مارغان او دا حیوانات وخوري چې د قیامت پر ورځ خلک د قبرونو نه پاسي زما د تره غوښې د حیواناتو او د مارغانو د ججورو نه روزي او الله ته ودرېږي خو که دې نه خښوم سبا به خلک خپل مړي نه خښوي شهیدان به نه خښوي وایي پیغمبر خپل تره نو خښ کړی مونږ هم نه خښو نو ځکه یې خښوم او چې حضرت صفیه خور وه د حضور پاک ترور هغې ته پته ولګېده نو را روانه وه نو حضرت زبیر بهادر پهلوان دی د پیغمبر مبارک د ترور زوی دی د دې صفیه خو زوی دی ورشه زبیر وي مور دې منې کړه د رسول الله مبارک دا خیال و چې ښځې خو پړه کمزوري او که دې ورور ته یې وکتل چې نه یې پوزه شته نه سترګې نه غوږونه نه شونډې او دا سینې شلېدلې ده او د هغې نه زړه لکه د قصابې چې یو څاروي ټک ټوک کي په سرمن دغسې پروت دی څه چل پې ونه شي نو زبیر پهلوانو بهادر جنګ کې ورته څوک ودرېدی نه شو او چې سنګ ورغې او یې مورې ودرېږه ورته ودرېده هغه دومره زور کې وه چې د زبیر له دیکه ورکړه هلته یې غورځاو وایي ما د خپل رور نه منې کې حمزه نه ته خوشه زبیر آواز ورکړه وایي مور رسول الله مبارک فرمایي چې منې کا نیغه ودرېده الله اکبر یا دومره زور کې ده چې زوی له دیکه ورکړي پهلوان زوی هلته غورځوي خو چې د پیغمبر نوم یې واورېد نیغه ودرېد صحابو کې د حضور پاک تابعداري په ښځو نرو کې وی ورشه زما رواره ته ووایه چې ستا کم سوچ دی هغه نشته زه خبر یم د خپل رور نه ما ته پته ده چې هغه ټک ټوک دی زما د رواره د حضور پاک دا خیال دی چې زه په ما څه چل ونه شي او زه چغې ونه وم ویره ونه کړم فریاد ونه کړم نه 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 زه یو مقصد له راغلی زما رواره ته ووایه زه خپل رور حمزه له مبارکي ورکوم مبارکباد ورکوم چې رورې مبارک دې شه مبارک دې شه رورې مرګ به یو تل راته خو مبارک دې شه چې تا د الله په لار کې د خپلو اندامونو او د خپلې پوزې او د سترګو هدیه دې پیش کړه او د الله په لار کې ځان دې ټک ټوک کړه زه به خپل رور له مبارکباد ورکوم دومره حضور پاک خپا مخلوق خدا ډېر ظلم شوی د حضرت حمزه سره د وحشي د لاسه او د هندې د لاسه وحشي ابن حرب او بیا ګډېده دا یو چیلنج دی مسلمانانو له چې ستاسو د پیغمبر تر سره مې دا چل وکړو راشه میل مې کړل د هغه اندامونه که تپوس رانه کولی شی لیکن حضور پاک څومره خفه څومره
دومره خپه دی چې دغه وحشي ابن حرب چې کله مکه فتح شوه نو دی وتښتېده طایف ته و ایمان ته مې شو مې څنګه به لاړ شم ما چې څه کړي دي هغه خو عرش لیدلی دي خو کائناتو لیدلی دي زما جرم خو قابل معافي نه دی چې معاف شمه نو چا ورته وی استازو ته حضور پاک څه نه وایي استازي کې دي ته م ورسره لاړ شه وی استازو کې لاړم چې لاړم او رسول الله مبارک ته مخامخ شوم وی بس فورا خو مکه کې پاتې شو وحشي پیژندې چې مخامخ شوم انت وحشي الکه ته وحشي ما وی او نعم وحشي انت قتلت حمزه تا وجلې چې کومې خبره نه یریدم حق خبره راته حمزه تا وجلې زما تر دې کې دننه ډېره لویه فلسفه ده چې تا وجلې دي څه شوي دي زما تره سره زما د تره نه خو د قصابې د ټک ټک وجود جوړ شوی دی ستا د برکت نه تا وجلې دی اوس خدایه که ویم چې او نو غټه بېادبي ده که ویم چې نه نو دروغ هم دي منیم نه ما وی قد کان من الامر ما بلغک حضرت چې څه خبره در رسېدلې ده ټیک در رسېدلې اوس دا قابل معافي نه وه قابل معافي نه وه لیکن حضور پاک ورته وحشي څنګه راغلی وی د الله رسوله ایمان ته میړه کېږي معاف بشم جرم خو زما هغه دی چې کائناتو لیدلی بل چا سره هم نستا تره سره معاف بشم او یوازې دا جرم نه الله رسوله ما ډېر مړی کړي ما زناکارۍ کړي ما بدعملۍ ما دا ګناهونه کړي معاف بشم حضور پاک او فرمایل او که ایمان دې د زړه نه راوړو معافې زه دیم بخم زما رب بدیم بخی ایمان نظما ترم قربان ایمان نظما د تر غوښې او ټوکړې قربان مقصد دا شو د ایمان نظما ارسه قربان او بچې یو کار بکې هل تستطيع ان تغیب وجهک مني دا طاقت تشته چې دا مخ مانه یو طرف ته کې ستا مخ ته ګورم د حمزه مخ را یادېږي ستا سترګو ته ګورم د حضرت حمزه او ښکلې سترګې یادېږي ستا پوزې ته ګورم د خپل تره پوزه یادېږي او ستا د غوږونو ته ګورم شونډو ته د خپل تره پرې کړی اندامونه یادېږي بس دا یو خبره ده بچې د الله رسول دا شرط قبول دی بلکل لاړ دغه زمانه کې یو کافرو مسیلمة الکذاب د پیغمبرۍ دعوه کړې وه حضرت حمزه حضرت وحشي سوی وی ما وی چې بدل د حمزه بخلاصوم ماف خو شومه خو بدل بخلاصوم لوی مسلمان د پیغمبر لوی محبوب مې وجلې دی د پیغمبر غټ دشمن به وجنم په یهودیانو عیسایانو مشرکانو ورنغې په چا ورنغې په مسیلمة الکذاب کم چې د حضور پاک د ختم نبوت ډاکو او اقا مسیلمة الکذاب سره جنگ شروع اقا نیزه را سره وه په هغې مې وویسته او رسا په دې نامو لګېد په دا سینه او مردار شو اړه مې جمع شو جمع که یو خوا مې د حضور پاک تره وجلی دی غټ محبوب بل خوا مې وله غټ دشمن مړ کړ مسیلمة الکذاب چې د حضور پاک نه پس یې د پیغمبرۍ دعوه کړې غټ ډاکو د ختم نبوت د پیغمبر دشمن دا غټ ډاکو امې مړ کړ لر ختم لیکن حضور پاک هغه وحشي وبخه او دا هنده چې چاته اندامونه پرې کړو چې کله مکه فتح شوه نو ښځې ټولې راجمع شوې او موږ بیعت کوو رسول الله مبارک فرمایلی یو کور کې راجمع شوې وی زه چا سره لاس ګورې نه میلاوم په بیعت کې او یوه مشره کې هر یو سره خبرې هم نه کوم هغه یوې چې څه ما سره ووې بسه به د ټولو وي دا هنده پکې مشره وه نو د ابو سفیان رضی الله عنه دغه وخت کې د مکې سردار و د کافرو د هغه بې ښځه وه د عتبه لور وسیب د شیبر ویره وه لوی خانداني ښځه وه نو هغې ځان پټ کړ ما وی ما پس بورقه کې صادر کې ځان پټ کړ ولې زما جرم د مافیق دینا
وحشي خو ملکا او اندامونه خو ته ما پرې کړی دي سینه خو ولا ما چاک کړی ده سیرلې ده زړه او په اینا ما چاکونه لګولې دي او دا مې په میل کې اچولې دي او نخرې ما کړی دي زما ایمان چې ته قبلېږي نو ما ځان پټ کما وراشه که پډاله کې ماپ شوې وی خلکو زه مشرک ما ځان پټ کړو وی رسول الله مبارک او فرمایل چې یو څو شرطونه در باندې لګو په دې ټولو ښځو یو دا شرک به نه کوي شرک خطرناک مرض دی الله دې موږ وساتي وی مونږ وی چې بالکل مونږ یو الله منو او شرک نه کوو دی بوتانو مونږ له سر راکړه بالکل منظور دویم شرط دا چې زنا به نه کوي دا هنده ورته څه وایي وی دا ستا قوم دی دا چې ناست دي دا څه اخوا دېخوا خلک نه دی څه مولی ټیپر مونږ چې ورته وایو دا ستا قوم دی شریف قوم دا شرط مه لګوه د شریف قوم لوڼه خویندې زناکارۍ خو نه کوي ورو بادره ښځه حضور پاک حیران دی اسین ښځه ده هم را سره بیعت کوي ایمان راوړي هم رټ جواب راکوي بیا ورته څه وایي وی بچي به نه وجنې لکه دې به لوڼه ښاخوله ورته څه وایي وایي نه 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 وایي موږ بچي نه وجنو موږ واړه لوی کړل تا راله په جنګونو کې مړه کړل دا شرط هم منظور خدای داسې ښځه هم ایمان راوړم جواب راکړي بیا ورته وایي وی غلا به نه کوي دا ښځه اکثر کور کې د خاوند نه څه چې پټۍ او پټۍ خرڅوي هنده ورته څه وایي دی کې ځان یې پټ کړی دی خو خولې یې خبره ووته وی صاحب زما خاوند ابو سفیان لږ بخیل دی نو که د هغه نه څه شی پټومه او هم د هغه په بچو یې لګوم دا هم غلا ده خو چې ووېرېدل چې زما خاوند ابو سفیان نو حضور پاک پوه شو وایي دا خو هنده ده انت هند بنت عتبه ته هندی څه د عتبه لور اوهو بس ښځه پوه شوه چې ما نه خو خبره ووته زه خو یې وپېژندم لاسونو په رپېدو شو حضرت زه هنده ما ځان په دې پړونه کې پټ کړی زما جرم قابل معافی نه دی ما وی زه به ونه بخلی شم راشه که ډله کې وبخلی شم ما ډېر زیاتې کړی د الله رسول ډېر زیاتې کړی زما دا شرطونه منې هر څه درته معاف کفر معاف شرک معاف او د دې ایمان د مخه زما د تراغه ټوکړې درته معاف مړه دې ته رحمت للعالمین وایي من خو چې نن په جرګه کې څوک بوزو مړه ده چرګوټي جرګۍ ده چرګوټۍ مې څوک نه بر د یو اونه جرګۍ یو اونه چا د چا والي ام نه منې د یو سپېړې جرګۍ ورپسې لاړ شو ام نه منې نن سبا څوک نه منې معافي څوک کم ځای کوي چې وی معافي کوم نو دا خو زه ښکته شوم که نه خلک به وی بخه معافې که نه صاحب پیغمبر څه وایي د دواړو جهانو مبارک سردار څه فرمایي قسم خوري قسم وی په دریو څیزونو قسم خورم یو په دې قسم خورم چې صدقه باندې به مال نه کمیږي زیاتېږي به هلکه د پیغمبر خبره خو بې قسمه به موږ منو قسم پې صدقې سره به مال نه کمیږي زیاتېږي دویم په دې قسم خورم چې سوالګر سوال کوي نو مال کې به برکت نه کمیږي به زیاتېږي به نه او دریم په دې قسم خورم چې چا څوک معاف کړل عزت به نه کمیږي عزت به زیاتېږي او موږ وایو که معاف کی عزت لاړ برباد شو او پیغمبر وی قسم خورم چې عزت به زیاتېږي کمیږي به صاحب رحمت للعالم مکه کې چې څومره کافرو او د پیغمبر خلاف ولاړو د رسول الله مبارک خلاف هغه کافران ټول رسول الله مبارک معاف کړل او چې مکه باندې راغی حضرت ابو سفیان دغه وخت کې د مکې سردارو دی راووت د یو دوه ملګرو سره یاره یو پروپیګنډه ده چې مسلمانان روان دي په مکه حمله کوي ګورو چې دا حقیقت دی او که نه چې رالل سنګ د حضور پاک څه څوکیدارانو هغې کلک ونیول په مخه یې کړل حضور پاک حضرت عمر فاروق ولیده حضرت عمر ورپسې اسوس غلو اے مرګرو د ابو سفیان ما ته لږ غوندې پرېږدی
احد کې دې زمونږ مقابل ولاړو، په خندق کې دې زمونږ مقابل ولاړو، حدیبیه کې مونږ نه یو پرېښه، تبه یې زمونږ کړې ده، لږ زما دې تورې ته پرېږدی، که پیغمبر مبارک له مبو ته ما ته پته ده معاف کوي. لیکن هغوی فوراً حضور پاک له ورسو، او چې ور ورسېد عمر ورپسې تورې په لاس ورسېد، وی صاحب لږ زما دې تورې ته پرېږده، وی عمره کښېنه. هغه ابو سفیان چې د حضور پاک په مقابله کې د ټولو کافرو سردار. اوس پکار دا وه دغې وخت سره خلک څه کوي؟ خپل دشمن چې ګیر کړي نشان عبرت یې ګرځوي. لیکن رسول الله مبارک اقا ټیم ابو سفیان معاف کړ، او حضرت عباس ورته وی صاحب ابو سفیان له لږ عزت ورکا، وی ښه د ده کور ته چې څوک لاړل معاف دي، وی صاحب زما کور کې ټول د مکې خلک نه ځایږي، وی ښه چې جومات ته څوک رالل زه دا تاله ستا د برکت نه دا معاف شو، وی جومات را کوټې دی ټول خلک پکې نه ځایږي، وی ښه که څوک په خپل کور کې کېناسته او توره یې مونږ پسې راونه ویسته او ځان پسې ور بند که اما یو کافر دی صاحب معافیم کو دومره لوی عزت والا حضور پاک ورکوي. او دې وخت کې عمده ابو سفیان راغی مکې ته او چیغې یې کړې، وی خلکو بس مسلمانان ډېر زیات دي، مونږ طاقت نشو لرلی، ما دله امن راوړی دی، یا زما کور ته راځئ یا جومات ته دی یا خپله دروازه ځان پسې بندې کړئ. او چې څنګه حضور پاک راغی د مکې ښځو څه وی؟ وی مونږ وی چې نن به زمونږ عزت لوټ کېږي، ځکه دشمن راغی. پخوا اوس هم چې دشمن د چا په کور ورشي مالم غنیمت، ښځې لوڼو سره هم چې سیوه سره وکړل کوي ورسره، مونږ وی نن به زمونږ په مخ کې زمونږ عزت لوټ کېږي، زمونږ انګیندو زمونږ لوڼو سره به زمونږ په مخ کې نن بدعملۍ کېږي، نن به مونږ سره زمونږ د خاوندانو مخ کې بدعملۍ کېږي، زمونږ حیا به نن لاړه شي او برباده به شي. یریدو رپېدو څه موده تېرې څه منو، وی هلکانو ته مې ماشومانو ته چې تاسو ورشئ چې دا خبره دروغ ده، مسلمانان نه دي راغلی او که رالل، ځکه مونږ خو یریږو چې زمونږ په کورونو به راځي څوک خو رانلل، چې ماشومان لاړل واپس رالل. وی راته یې وی چې مورې خورې هغه مسلمانان خو راغلي دي، تورې او نیزې یې ښودي او د بیت الله طوافونه کوي. اسم عام د معافی اعلان حضور پاک وکړه، یو څو کسان مباح الدم و هغې ته مستثنا کړل، باقي عام د معافی اعلان، دې ته رحمت للعالمین. او ما خو تاسو ته ویلي چې که کافر سره جهاد دی هغې دا ظلم نه دی، اپا نور مخلوق رحم دی. د هغې مثال مې درکړی چې یو ګوته کینسر شي، کینسر او ته دا نه پرې کوې نو باقي وجود ته کینسر خورېږي، ټول وجود تباه کېږي، نو هغه ګوته پرې کول په هغه ګوته خو ټیک ته چې تا لرې کړه پرې کړه، خو په باقي وجود رحم دی رحم. دا قرنګې کافرو سره کم جهاد دی دا کینسر دی، د دې پریشن به کې دا کافران دا په نور کائناتو باندې رحم و کرم دی زمارو. هم بیا پیغمبر څه وایي؟ وایي که ټیکس ورکوي غږ به ورته نه کوي، که صلح در سره کوي صلح هم ورسره کولی شي، دا نه چې ګنې بس لګیا اوسه او کافران ختموه. د جهاد مقصد اعدام کفر نه دی چې کفر ختم کې، غلبه د ایمان ده او د اسلام، چې د اسلام غلبه کافر ومندله بس دا کافي ده. نو ځکه وایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، د ټول مخلوق دپاره حضور پاک رحم دی رحم. ماشومانو باندې عجیبه حضور پاک خلق او ماشوم راوسته، رسول الله مبارک ورته غیږ کې واغې، د سینې پورې به خپل نیولې په غیږ کې به یې کېښود، دا نفرت به نه کوم. اسامه د حضور پاک د غلام بچی دی، اسامه ابن زید ابن حارثه، تورنګړی ماشوم دی او حضور پاک سره په دا پتون ناست دی، غڼې راوبې دی، پوزه یې راوبې دی. الله څومره لوی شخصیت، کم مبارک لاسونه. عائشہ بی بی فرمائی وی حضور پاک په خپلو مبارکو لاسونو د اسامه پوزه پاکوله، وی ما ورته وی د الله رسوله ما ته پرېږده چې دا کار زه وکړم، ته په لاسونو د پوزه مه پاکوه. وی رسول الله مبارک وفرمیل ای عایشې د سره مینه کوه، زما ډېر خوښ دی. د غلام بچې داسې رحم په چا کې شته؟
حجت الوداع کې اعلان وکړه، مرض وفات کې اعلان وکړه. سوی الصلاة یو منس کوه، منس الصلاة منس کوه. او دویم سوی ما ملکت ایمانکم. هغه زمانه کې خو وینځي او نوکران دي، وینځي وي چې د وینځو او د غلامانو خیال ساته، لیکن لفظ د غلام او د وینځي راونړه ما ملکت ایمانکم لفظ دې کې ډېره غټه فلسفه ده چې کوم ستا د لاس لاندې دي په هغې به رحم کوي، چې ستا د قلم لاندې دي، ستا د لاس لاندې افسره ته به په خپل لاندې خلکو رحم کوې. کلاس فور باندې دا ستا د لاس لاندې دي، ستا د قلم لاندې دي، نن یې سسپینډ کې، معطل کې، او نن یې د نوکرۍ نه وباسې، نن یې یو ځای نه بل ځای ته بدلې، سزا ورکې ته ورکولی شي. د چا د قلم د زور لاندې د لاس لاندې چې کوم خلک دي رحم به پې کوې. افسر به په لاندې رحم کوي، بالا افسر به د هغه نه په لاندې کوي، دا رحم شو. په امسایه دی په کور کې رحم به پې کوې، مزدور دی رحم به پې کوې، غریب دی ستا د لاس لاندې دی په هغه به رحم کوې. های های دا موږ ته پیغمبر ښودلی دی ما ملکت ایمانکم. او بل څه شی دی آها بله م واورئ د ښځو په حق کې الا فاتقوا الله فی النساء، د ښځو په حق کې د الله نه ویریږئ، په ښځو رحم وکړئ. نن موږ په ښځو څومره ظلمونه کوو، په معمولي خبره ښځه وهي، په معمولي خبره ښځه راګیره کي، په کوتکو یې ووایي، څومره بې رحمي ده. په معمولي خبرو ښځو له طلاقونه ورکوي. دا د طلاقو دا ریشو خو دومره زیاته شوې ده چې د حد نه ده. مړه روزانه دوه درې کسان څوک راځي او څوک ټیلیفونونه کوي، یاره دا چل مې کوه ښځې له مې طلاق ورکړی. سبق یا ته خدای باندې غصه راشي، یا ظالمانو ولې طلاق ورکوې؟ ستا خور له چې څوک ورکړي، ته خور لور نه لرې، ته خفه کېږې که نه؟ ستا لور له چې څوک ورکړي په کور درته کښېني خفه کېږې که نه؟ نو بدبخته ده همده چا لور خور ده که نه، ولې ظلم کوې؟ یعنی یو زنانه راته په ټیلیفون داسې په سلګو جړل که ده چې زما د سترګو نه په غایبانه اوښکې وبهیولې. ما ته وي خاوند له طلاق راکړه، سره د بچو د کوره یې وویستمه، او هسې بېسه هېڅ هم نه، هسې بېسه د کوره یې وویستمه. نو زه به څه کوم مولوي صاحب؟ نو مې بچې زه خو دې نه پېژنم. نو پلار کره وي پلار مې مړه دی نشته دی، مور مې نشته مړه مې ده، رونه وي رونه مې نه ساتي، چېرته لاړه شي، سره د بچو یې وویسته. ته د خدای نه نه یېرېږې؟ خبر نه لرې؟ ته به الله له نه ورځې؟ نن ستا لاس کې طاقت دی او ستا ژبه کې طاقت دی، نو دا ښځه خو ستا وینځه نه ده ظالمه؟ دا خو د چا لور ده، په څومره تکلیفونو دا لویه شوې ده. دې سره مور او پلار څونه خواري کړې ده، زامنو باندې دونه رحم نه لکه په لوڼو چې څومره رحم. ماشوم یې په غېږ لوبولې ده، ماشوم یې له ګګرې او دا ماشومانو جامې او بنګړي او دا قصې پیسې او لوی یې کړه، څه منګي هر څه چې یې وس و تا ته یې واده کړه، نو ظالمه ظلم ورسره کوي. پردی لور خو دا ولې موږ دا ظلمونه کوو؟ راشه نن چې ښځو سره کم ظلم شروع دی، نن د دې ځای نه نن د عربو ملکونو ته خادمانو کې ښځې لېږي. ښه دا واورئ. او پخوا به دې عربو ممالکو ته خادمانې د کور خدمت له د فلپاین نه او د انډونیشیا نه راتلې، اوس د پاکستان نه شروع شوي دي. ایجنټان د دې ځای نه ښځې لېږي. څوک لېږي؟ مړه دلته وله لور ورکې دا ولېږه، ولې؟ ریالونه به ګټي، درهم به ګټي، ډالر به ګټي. تشاو یې ویلېږي خور ورکي، بل ورکي، بل ورکي، لور ورکي، پیسو دپاره. یاره نو ماله قار راشي که نه؟ دا دله دی، بړوا دی، دا بې غیرته دی. هغه جینۍ چې هلته لاړه شي او هلته خدمت کوي، ورشئ د هغې چغې او کوکې ووینئ، بیا راتلی هم نشي دلته، بس ختم. پیسې را لېږي تاله بړوا، په لور پیسې ګټي، په خور پیسې ګټي چې دا کور کې د ډډه والې ده او دا برید تاوی را تاوی او د خور او د لور پیسو ته ناستې، دا غټ ډله ده. په خپله وګټه او په لورو لګوه، په خپله وګټه او په خور باندې وګټه. بې غیرته خور ګټې ته ته ناستې، د لور ګټې ته ناستې. نن لوڼه او خویندې خلک په سټیج ګډوي او پیسې پې ګټي.
تاسو ته پته شته غریبانان هلته دي، نه ورته چوټي لګوي چې کور ته راشي، نه ورته نهایي مستقل را پرېږدي چې دلته راشي، هلته پرتی چغې وایي وهي ټکی یې دې له ریالونه راځي. دا موږ ظلم نه کوو خویندو سره لوڼو سره؟ د دې له پیدا دي ظالمه. ولې دلته خلک نه خرڅوي څه په پیسو باندې؟ په دې کې هم وایي بعض علاوه اسلام ښځو سره ظلم کوي. اسلام پیغمبر او د الله راوړل شوی دین ته وایي. الله او پیغمبر ظلم نه کوي، ډېر ښکلي حقونه یې ورکړي دي. افسوس کومو ښځو دا زموږ دا جنکۍ ازادي غواړي. مړه کمه درته ووایم، د دې ځای نه به لور لېږي وروسته دا به ډاکټره جوړه شي، یوازې ولېږي، یوازې جرمني ته یې لېږي، دا به ډاکټره شي، یوازې ولېږي. او نور ملکونو ته لېږي، یک تنها جینۍ لېږي، وی ډاکټره به شي، هلته پردو هلکانو سره په هاسټلو کې شپې کوي 4 او 5 کاله. بې خونده ته یوازې لور لېږي، تعلیم نه چې دا به ډاکټره شي. هلته څه چل به وشي چې ډاکټر دلته کې په کور کې ناسته ډوډۍ به خدای ورکوي، سپېره څه کوي. موږ دا نن قسمه شی شروع کړی، دا به نن چین ته ځي او دا به نن چین ته لېږي، روس ته لېږي. دا به کمپیوټر کې ماهر شي، راځي به دا به ډاکټر شي، دا به انجینیر شي. یک تنها لور. رښتیا ووایه دا چې څوک یې لېږي دا بېغیرته دی که نه؟ هغه دله څه ته وایي؟ بړوا څه ته وایي؟ ما ته بړوا تعریف وکړې څه ته وایي؟ هغه دله څه ته وایي؟ د دله تعریف راته وکړې. هغه بېغیرته څه ته وایي؟ اسلام یو طرف ته که خو دا څه کوې ته؟ چین ته وروسته او جرمني ته او د نورو ملکونو ته لور لېږې، اعلی تعلیم وکړي. ما تعلیم نه چې څه شی به ترې جوړېږي چې راځي به دا مونږ رحم کوو. او لاړ شی نن زمونږ ښځې وایي ازادي غواړو. چې کومو ملکونو کې د ښځو ازادي ده هلته لږ تپوس وکړئ، ما ته پته ده. په سرو سترګو سړي جاړي، دا خو مونږ څه په سترګو لیدې نه دي. مونږ خو دا ازادي به میلو چې مونږ به زناکاری کوو، ته به هم کوې خو خور لور به دې هم کوي. ورشه هغه ملکونو ته، ما ته پته ده زه دغه ملکونو ته تلیم، خاوندان او وروڼه په سرو سترګو جاړي، وایي زمونږ په مخ کې زمونږ لور هلک سره ځي، نه شو ویلی، حکومت هم بیا تنګی. زمونږ مخ کې زمونږ ښځه، زمونږ مور، زمونږ خور د پردي هلک سره زمونږ په مخ کې به ګنټې والي شي بل. او زمونږ څوک پلانکی ته ووایه واس کا ته څوک یې؟ د بوای فرینډ یم، دوست یم. زه نشم ویلی چې ولې، که ویم عدالت ته به مې راکاږي، پولیس به مې نیسي چې دا ازادي را ته ځان له خپله خوښه کړه. دا ژوند دی؟ دا زمونږ په اړه به څه تېرېږي؟ او هغه جینکۍ چې دا کم بربنډې ګرځي، ورشه تپوس ته وکړئ، په خدای په سترو سترګو جاړي. جینکۍ ټوله لګیا دي کارونه کوي، په نیم کمیز کې او په نیم پرتوب کې لګیا دي او ګلکاری کوي، مزدورۍ کوي، لرګي په شا وړي، ځای نه جارو کوي، ټوله ورځ نښتې وي، ځای نه جارو کوي او نیتوب کار کوي، خلکو له ویښته سموي، مساجونه کوي. تپوس ته وکړئ وایي ډوډۍ نه میلاویږي، خوري څه؟ برګر دونه ګټي چې ډبل ډوډۍ پې خوړی شي، نور پسې نه شي خوړی. ورشه موږ خو الحمدلله یو کس یې ګټي او شل یې خوري، هغې برګر یې خوري دومره پوټینې، او ته 10 ډوډۍ خورې. ښځه دې خوري، لور دې خوري، بچي دې خوري، هغې په فلیټ کې اوسېږي، په یو رکوټې غوندې مکان کې. ښځه هم ګټي او سړی هم ګټي، لیکن په فلیټ کې اوسېږي، ته په غټ کور کې اوسېږي. هغې سپو سر منډې وایي، ته جومات ته راځې د خدای په فضل. هغې ځان له لګیا دي ډوډۍ خوري، ځان له پخلی نشته، هوټلو کې خوري، بازار نه ځان له رالي پیپسیان هغې سره خوراک کوي، په لارو خوراک کوي. او ښه مزېدار ته د خپلو بچو د ښځې سره سارم شپې راغونډې کې شکور ته او ماښام هم خو په مینه خوراک کوي. چې دا الغوی ته ووایي، هغې وایي دا نه منو، مونږ 15 او 10 لګیا یو خدمت کوو او سهار روز او ماسخوتن را پیدا شو او مونږ ځان له ډوډۍ نه شو ګټلی. نو تاسو څنګه وایئ چې یو کس یې ګټي او شل یې خوري او یو ځای ژوند؟ مونږ یو ځای ژوند تېرو. مونږ سړي په حجرو کې او په جومات کې ناست دي، ښه مزېدار، هغوی دې خبرو ته او دې ګپ شپ ته نه اوسګارېږي. چېرته یې ورځې د چوټۍ وي پارکونو ته لاړ شي، دا ګپ شپ هغوی کوم ځای لګولی شي؟ د اوزګار وخت هغوی سره کم ځای دی، شرابونه او زناکارۍ او ټول په بیماری کې مبتلا دي. ختم دي، ختم ټول د دې بدعملو د لاس. هر څه نه خلاص دي، بې ادبي دې معافي.
نه په ښځو کې څه شته او نه په سړو کې څه شته. ټول د کینسرونو دا چې تاسو ته په میډیا ښیي دا راته بعضې خلک ښیي خو چې ټول په شوګر او د زړه په بیمارو پراته دي وایي دا موږ په څه غم کې پراته یو. بیا راشه زموږ ښځې خو همدا غم غواړي. رحم وکړئ په ښځو، کور یې کښېنوئ ښه په اطمینان، بالښت ته یې ډډه ووایي او تی وله پیدا کوه. موږ رحم نه کوو، زموږ ښځې په ځان په خپله رحم نه کوي، بهر به ګرځي او نن خفه کېږي ما زما خبرې لږې ستغي خوټې کې. نن موږ هم خپلې لوړې په یونیورسټو کې په کالجو کې په کالجونو کې په مخلوط تعلیم پسې ایستلي. ورشه نن په یونیورسټو کې څه کېږي پته راته شته؟ نه یې خبر. نن ټولې ینګ جنریشن جینکې ولکان په آیسو راوړېدلي دي. نن په یونیورسټو په کالجونو کې چې څومره ینګ جینکې دي ولکان دي ټول په آیسو کې پراته دي. قسم په خدای د نیمې نه زیات په ګناهونو کې پراته دي. ته خو د کلي خان یې، ته خو د کلي نه ملک یې، د کلي نواب یې، ته پې فخر کوې زما لور جي پلان کې ځای کې دا سبق وي او دا سبق وي. خبر یې دی دا په کم طرف معاشره لاړه؟ د خدای د احکاماتو خلاف، د پیغمبر د احکاماتو خلاف، د پښتو د غیرت خلاف. حیا کم دی ته لاړه ورسېده؟ مونږ خو دا بې حیایي نه ولیدې او دا څپېړې به ستا په مخ راځي. قسم دی که دا بچی دا زوی دی چې دا کم په مخلوط تعلیف او په زناکارو کې لو چې دا ستا په کار بچي، قسم درته خورم نه برې په کارېږي او که دا لور دې په کار دا به ستا د بېعزتۍ ذریعه وي. مونږ په دې خوشحالېږو زما لور لاړه په انګلینډ کې ده، زما لور لاړه او په امریکا کې ده او زما زوی په امریکا کې دی. د بلا دنیا په امریکا کې ده زما پیسه. زوی هغه دی چې تمرې او تا ته ناست یو سوره یاسین درته ووایي. زوی هغه دی چې تا نه ساه خیږي او زه نه ده لو تړي. زوی هغه دی چې تا ولمبوي. زوی هغه دی چې تا قبر ته کوز کړي. زوی هغه دی چې تا ته دعاګانې وکړي او صدقه در پسې وکړي. زوی دا نه دی چې ته دلته مرې او هغه په لندن او په امریکا کې ناست وي خښوی زه نه شم در رسېدی. دا پر بلا بچي هلته پراته دي. په خدای چې الله او رسول زموږ معاشرې له او مخلوق له انسان له کوم قانون ورکړی دی که د هغې نه د رحم او د انصاف قانون بل نشته. خو د دې سټډي وکړئ، د دې مطالعه وکړئ، سوچ وکړئ او فکر وکړئ. د قبر ژوند را روان دی او د آخرت ژوند را روان دی. رونو الله قرآن شریف کې چې فرمایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، نو چې کوم قانون یې ورکړی دی رحم، چې کوم احکامات دي رحم، وجود رحم. حتی قرآن شریف کې الله تعالی فرمائی وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، ترسو چې تدی کې موجود عذاب بن راځي. وما کان اللہ مستغفرهم وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون، ترسو چې دی استغفار وی عذاب بن راځي. حضور پاک وی تر سوچ زه جم دیم د الله د عذاب نه تاسو له ډالم ډال نه به راځي او که زه لاړم د دنیا نه نو بیا استغفار وایه هغه ډال استغفار. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي واتوب اسه وایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دا وایه د خدای بندگانو کنه وایه دا زویرت کې د الله د استغفار سارو ما خام وایه. رحم به پړه کې که خیر انشاءالله پیدا کوو. د حضور پاک قانون چې راوړلی شوی ته به د قدر په نظر ګورو، دې ته به د رحم قانون وایو، دې ته به سپک نه ګورې. د پیغمبر مبارک راوړلی شوی نظام ته چې چا سپک وکتل د ایمان نه خلاص دی. پیسو ته او دولت نشه او غرور او کبر مونږ تباه او برباد کړو، ټول یې غرق او تباه کړو. دا به نه کوو، مونږ به عاجزي کوو. د پیغمبر مبارک ټول سیرت عاجزي وه، کبر په حضور پاک کې نو په دې الله خفه کېږي. الله یې زموږ نه راضي شي. الله دې خپل فضل و کرم سره زموږ پړونو کې رحم پیدا کړي. دعا وکړئ یا الله خو د حضور پاک راتل مونږ دپاره رحمت دی. هغه دین چې کوم زموږ ښکلی مبارک پیغمبر مونږ ته راکړی دی د الله د طرف نه، په هغه دین هم ژوند او مرګ نصیب کړي. خدای پړه کې رحم پیدا کړي. خدای د بې رحمۍ نه مساتې، خدای ظالمیت نه مساتې، مظلومیت نه مساتې. د حضور پاک په طریقو زموږ ژوند او مرګ نصیب کې، ایمان هم نصیب کې. یا الله د رسول الله مبارک د حوض کوثر غاړې لمبوتلی کې او د حضور پاک په نقش قدم الله زمونږه زندگی نصیب او ګرځولی کې.
خدای چې څومره ګناهونه هم کړي راته معاف کې، او یا الله که څوک بیماران دي په دې مجلس کې، کورونو هسپتالونو کې روغ صحتونه او شفا والا ورکړي، که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کې، چاته څه آفتونه مشکلات فتنې وي الله په خوشحالو یې بدل کړي. بعضې ملګري بیماران دي، دعا ورته وکړه چې الله روغ صحتونه ورکړي. د چا چې بچي نه الله اولاد ولا ورکړي، چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ولا ورکړي. د یو چاو بل سره روانې دشمنۍ طرفګنۍ وي الله پر هغوی باندې بدل کړي. الله موږ د حاسدینو د حسد نه، د شریانو د شر نه وساتي، د بد نظرو د بد نظرو نه وساتي. ډېر دوستان دي د ټلیفون په ذریعه دعاګانې غوښتې دي، الله دعاګانې ولا قبول کړي. بعضې ملګري دي عمرو له تللي دي، الله ته په خیر او عافیت واپس راوستلی کړي او د قبول شوي عبادت او توفیق ورکړي. څومره دوستان چې دلته راغلي دي د ټولو الله د عمرو نصیب پیدا کړي. باید زمونږ ملګري دوستان دي پېښور یو ځای بل ځای نه راغلي دي، الله په یو قدم اجرونه ورکړي، د زړه حاجات یې پوره کړي، د هر قسم مصایب او فتنو غمونو نه په امن کې وساتي، د زنانو په سرونو هم د حیا او د پردې څادر واچوي، او الله د اخره پورې خدای زمونږ په زړه کې په مخلوق رحم نصیب وګرځولی. وصلی الله تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا